على آل سيدنا محمد مبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. مخکې آیتونو کې د رمضان المبارک د روژو هغه تعین بیان شو، بیا ورپسې د دعا متعلق تذکره بیان شوه چې دا دعا د روژې په حالت کې الله تعالی قبلوي. په دغه مناسبت سره د دعا ذکر بیان شو. اوس په دې آیات کې د روژې متعلق څه احکامات الله تعالی هغه ذکر کوي او په امت مسلمه باندې اسانتیا چې کوم نو هغه راولي. په شورو کې چې کله روژه فرض شوه نو د هغې ترتیب به دا و چې روژه به دې ماته کړه، نو در څو پورې به چې ته ویښ وې نو تا ته د خوراک څښاک اجازت پکې و، خپلې بیبي سره پکې میلاوېدی شوې، خو چې کله به دې سترګې ورغلې اوده به شوې نو بس ستا بیا روژه وه. بیا به که ته هر ټایم پاسېدې نو خوراک څښاک پکې بیا دوباره هغه نه و. د اوده کېدو نه مخکې تا خوراک کولی شو، چې کله به اوده شوې نو بس د دغه ځای نه به ستا روژه هغه شروع شوه. نو یو صحابي هغه د ورځې چې کوم دی نو مزدوري وکړه، تقریبا اوبې کولې او د ګرمای ورځې وې، هغه کور ته چې راغی نو په کور کې داسې څه تیار د خوراکونه سیوا د اوبو نه، نو هغه بیبي لړه وې ځم چې تاله به د ډوډۍ څه انتظام وکړم، چا ګاونډیان نه بل څه شی راوالم. هغه صحابي چونکې ستړی و، ټوله ورځ کار کړی و، اوبې کړی وې، نو هغه سترګې ورغلې دي. نو چې هغه بیبي راله نو هغه اوده شوې او سترګې ورغلې وې او حکم دا و چې کله به د سترګې ورغلې اوده به شوې نو بیا د هغې نه وروستو خوراک څښاک هغه به نه کو. دا حکم و د الله تعالی. نو هغه ورځ یې روژه ونیوله، کار یې پکې وکړو، شپه هم تېره شوه، بیا ورپسې بله روژه راله، منځ کې نه روژه ماته وشو نه پښیمانۍ وشو. د ماسپښین ټایم ته چې ورسېده نو په هغه باندې بېهوشي راله او په وجود کې انتهایي ضعف راغی. د ډېر د ضعف د وجې نه به بار بار بېهوشه کېده. نو الله تعالی چې کوم دی نو په دې حکم کې اسانی راوسته او دا حکم نازل کو
چې تاسو د روژه ماتي نه وروستو د طلوع فجر پورې مکمل خوراک څښاک کوئ او تاسو چې کوم تاسو باندې څه پابندي نشته که څوک پکې اوده کیږي او که نه اوده کیږي دغه رنګې د بیبي سره د میلاوېدو هم دغه حکم و نو څه کسان رالل پیغمبر علیه السلام ته یې وفرمایل چې یا رسول الله مونږ خو دقسې د شپې اوده شو او د شپې چې کوم مونږ خپلې بیبي سره میلاو شو نو د دې څه حکم دی دا خو موږ نه د الله تعالی حکم کې دی ځای کې کوتاهي راله مات شو نو الله تعالی دا آیات نازل کو چې د دې نه وروستو دا حکم دا تاسو نه اوچت شو ځکه دا حکم ګران دی او الله تعالی اسانی راوسته چې د ماښام نه والې در طلوع فجر پورې که څوک پکې منځ کې اوده کیږي که نه اوده کیږي خپلې بیبي سره میلاوېدی شي او دغه رنګې خوراک څښاک هم کولی شي که چېرې اوده شي دوباره بیا پاسي نو هم پکې خوراک کولی شي بلکې تر دې پورې چې پښمنۍ د الله تعالی د مسلمانانو دپاره د خیر او برکت سبب او ذریعه وګرځوله او دا مستقل سنت وګرځو چې خامخا اوده کېدل پکار دي او بیا د شپې اخیري حصه کې را پاسېدل پکار دي او پښمنۍ هغه کول پکار دي دا ځان له یو مستقل عبادت دی نو د دغه حکم تذکره او د دې حکم اسانتیا په دې آیات کې هغه الله تعالی بیانوي چې دغه سخت حکم الله تعالی تاسو نه اوچت کو چې د ماښام نه وروستو که به یو سړی اوده شو نو د هغې نه وروستو به نه خوراک څښاک کولی شو نه به بیبي سره میلاوېدی شو الله تعالی دقه حکم چې دا د امت مسلمه نه اوچت کو اسانتیا یې راوسته او یو تاسو ته اختیار دی چې تاسو د ماښام نه در طلوع فجر پورې د سحر د خطو پورې یعنی د سحر د اذانونو نه 5-6 منټه مخکې به تاسو خپله روژه بندوي که تاسو پکې منځ کې اوده هم شئ نو تاسو خوراک څښاک هغه کولی شئ نو فرمایي احل لکم حلال کړي دی الله تعالی ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپه د روژو نیولو کې الرفسو هغه بیبي سره میلاوېدل رفس د دې نه مراد جما ده ځکه رفس هغه کار ته وایي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې کوم کار کیږي یا رفس هغه خبرو ته وایي چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې د شپې کومې خبرې اترې کوي د مینې او د محبت نو هغې ته رفس وایي نو هغه د دې اطلاق په خبرو باندې هم کیږي او د دې اطلاق په جما باندې هم کیږي دې ځای کې د مفسرینو په دې باندې اجماع ده چې دې ځای کې د رفس نه مراد هغه خپلې بیبي سره میلاوېدل دي احل لکم حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره جایز کړی شوي دي ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپه د روژې نیولو کې الرفسو هغه جما یو ځای کېدل الی نسائکم هغه بیبیانو خپلو سره ولې د بیبي سره د انسان کامل اتصال دی دا بیبي دا د انسان عزت هم دی دا د انسان پرده هم ده او دا د انسان راحت او د سکون سبب هم دی چې دا ټولې خبرې پکې وي نو خامخا چې کوم انسان چې خپل خواهش پوره کوي که نارینه وي که زنانه وي نو د هغې دپاره کامل اتصال پکار دی الله وایي دا خو ستاسو دپاره لباس دی تاسو د دوی دپاره لباس یئ دا کنایه ده د کامل اتصال نه نو په دې وجه باندې که تاسو د رمضان په شپو کې هم میلاویږئ نو د میلاوېدو اجازت دی تاسو ته هن لباس لکم دی ستاسو دپاره لباس دی وانتم لباس لهن او تاسو د دوی دپاره لباس یئ ځکه ښځه او سړی دا د یو بل لپاره لباس دی لکه څنګه چې لباس د انسان پرده وي دقسې ښځه د سړي دپاره پرده وي او سړی د ښځې دپاره پرده وي د زنانه چې څو پورې واده شوي نه وي نو د دې هغه اعتماد چې کوم په خپل پلار باندې وي مور پلار ورونو باندې وي او چې کله دا واده شي نو د دې ټول اعتماد په خپل خاوند باندې جوړ شي نو دا ښځه د خاوند د کور
نگران هم وي، د خاوند خزانچي هم وي، او دغه رنګې د خاوند د بچو حفاظت هم کوي. دقسې سړی چې کوم نو د دې ښځې د دې بچو دپاره مسافرای کوي، تکلیفونه تیروي. الله تعالی وایي تاسو د یو بل دپاره په منزله د لباس یئ، تاسو د یو بل پرده یئ. نو د لباس مفسرین چې کوم نو مختلف معناګانې کوي. هن لباس لکم یعنی ذکر د لباس ته مراد تینا ستر دی، پرده ده، یا ذکر د لباس ته مراد تینا زینت ته چې بیبي دی کور کې وي، میلمانه دی رالل، زر زر بالا چای روټا انتظام وکي، دا ستا دپاره یو لوی زینت دی، یو لوی پرده ده، یو لوی عزت دی. او دغه رنګې چې کوم نو یا تینا مراد راحت او سکون دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د لباس نه مراد راحت او سکون دی. او دا بیبي د انسان دپاره د ښځې د خاوند په منځ کې یو داسې کامل اتصال دی، داسې یو ځایوالی دی چې دا د انسان دپاره مودت او د رحمت سبب ګرځي. یعنی په ابتدا کې د ښځې او د خاوند په منځ کې مودت وي. مودت هغه مینې ته وایي چې یعنی انسان د یو بل هر څه سره چې کوم نو هغه محبت پیدا شي، مینه پیدا شي. لکه ابتدا کې چې د انسان د ښځې د سړي څنګه وي. او رحمت چې کوم نو دې ته وایي چې په آخري عمر کې په یو بل باندې د ښځې او د خاوند شفقت اگر زیات شي. که چېرته څه پروګرام وي نو بابای سره به د خپل بابا غم وي چې هلی کنزر ډوډۍ به لا شروع شوي نه وي، او د کور خلکو ته وایي چې هغه بابا له څه لیږلي دي او که نه. نو دا د هغې هغه مینه وي. بابا به د بابای خیال ساتي او بابای به د بابا خیال ساتي. تاسو وګورئ که نه د بابای سره صرف د خپل بابا فکر وي، او بابا سره به صرف د خپل ابای فکر وي، د بل ورسره د هېڅ چا فکر نه وي. نو دا هغه رحمت دی چې الله تعالی د ښځې او د خاوند په منځ کې ایښی دی. په آخري عمر کې رحمت غالب شي او په ابتدایي عمر کې مودت غالب شي. مودت دې ته وایي بس سم یو بل خوري. نو د دې د وجې نه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې نه مراد راحت او سکون دی. ښځه د سړي دپاره راحت او د سکون سبب ګرځي، او سړی د ښځې دپاره راحت او د سکون سبب ګرځي. نو دا لباس دا کنایه ده د پردې نه، دا کنایه ده د زینت نه، دا کنایه ده په دې کې اشاره د راحت او سکون ته. هن لباس لکم دی ستاسو دپاره لباس دی، پرده ده. وانتم لباس لهن او تاسو د دی دپاره پرده یی. علم الله عالم دی الله تعالی انکم کنتم چې یقینا تاسو تختانون انفسکم چې کوتاهي به وکئ خپلو ځانونو سره. دا د الله په علم کې وه چې په دې حکم کې به تاسو نه کوتاهي کیږي. دا مخکې د الله په علم کې وه. الله تعالی اسانتیا راوسته او دغه حکم یې تاسو نه اوچت کو. د روژه ماتې نه وروستو که څوک اوده شو بیا دوباره پاڅېده نو خوراک څښاک باقاعده د هغه ته اجازت ته کولی شي. فتاب علیکم نو اسانتیا یې راوستله په تاسو باندې، مهرباني وکړه په تاسو باندې. وعفا عنکم او عفو یې وکړه تاسو نه. یعنی چې کومو خلکو د روژې په میاشت کې د شپې د اوده کېدو نه وروستو خپلو بیبیانو سره میلاو شوي دي، یا یې چې د نه خوراک د هغې نه وروستو کړی دی، الله تعالی دکه کوتاهي تاسو ته معاف کړه او د دې کفاره هم په تاسو باندې رانوسته، د دې قضا هم په تاسو باندې رانوسته. نو دا د الله تعالی لویه مهرباني وه او د الله تعالی د طرف نه لویه اسانتیا وه. فتاب علیکم نو مهرباني وکړه په تاسو باندې. وعفا عنکم او عفو وکړه تاسو ته، یعنی معافي وکړه تاسو ته. فالآن باشروهن نو اوس تاسو یو ځای کېدل کوئ. مباشرت یو ځای کېدو ته وایي. یو بل سره یو ځای کېدی شئ د رمضان د میاشتې د شپې د ماښام نه تر سهاره پورې. وابتغوا او طلب کوئ تاسو ما هغه اولاد کتب الله لکم چې حلال چې مقرر کړی دی الله تعالی ستاسو دپاره. یعنی د بیبي سره د میلاوېدو د خواهش پوره کولو نه په هغې کې به مقصد ستاسو چې کوم اولاد وي.
چې الله تعالی موږ ته نیک او صالح اولاد راکړي. وکلوا واشربوا او خوراک څښاک کوئ حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض چې ظاهر شي او ښکاره شي ستاسو ته هغه تار سپین من الخیط الاسود د هغه تار تورنه من الفجر د سبا نه. الله تعالی وایي چې تاسو د غروب شمس نه وروسته خوراک شروع کوئ او د سحر د طلوع فجر پورې خوراک کوئ. دا طلوع فجر دا څه ټیم داخلیږي؟ الله تعالی وایي د اسمان په دې لمنه کې داسې تیاره وي، هغه تور غونته کې مزې د مزې په شکل کې تیاره وي. نو چې کله دا تور مزې ختم شي، دا تیاره ختم شي او دا سپینوالی ښکاره شي په دې افق په دې لمنه کې، یعنی تاسو که وګورئ د دې اسمان اوس خو چونکې رڼاګانې دي، نقشې دي، څوک هغې ته نه ګوري. پخوا به سحر چې کوم نو خلکو اذان چې کولو نو د اسمان په دې لمن کې به ورته دغه توروالی به چې ختم شو هغه سپینوالی به راغی. نو هغه خو چونکې ډېر لوی بارډر دی، د نظر نه انتها پې نه راځي، نو هغه به د مزي په شکل کې ښکارېده. نو الله تعالی وایي چې د اسمان په دې لمنه کې چې هغه توروالی ختم شي او هغه سپینوالی کله شروع شي، نو دا سپینوالی چې کوم دا د طلوع فجر علامه ده. بس دغه نه د دې سپینوالي نه مخکې تاسو چې کوم خوراک څښاک هغه بندوي. اوس خو نقشې دی، په نقشه باندې د دې ټولو تعیین شوی دی. نو په نقشه کې چې کوم ټیم د روژه ماتي د بندېدو ورکړی دی، نو د هغې نه 4-5 منټه مخکې روژه بندول پکار دی، د شک نه بهر وي خبره. بعضې خلک داسې وي چې هغوی اذان شروع وي او خوراک څښاک کوي. نو دا اذان خو هله کېږي چې ټیم داخل شي، د سحر ټیم داخل شي هله اذان کېږي. نو که چېرې ټیم داخل شوی وي او سړی خوراک څښاک وکړو، نو دی به باقاعده د دې روژې قضا راګرځوي. او که چېرې قصده نه مدني کړی نو ګناهګار هم شو او قضا به راګرځوي. که چېرې خیال یې نه وي، پته ورته نه وي، نو صرف قضا به یې راګرځوي. نو دې کې احتیاط پکار دی چې کله روژه تاسو بندوي، نو چې کم د روژې د بندېدو ټیم وي، نو هغې نه 6 منټه مخکې روژه بندوي. او ماښام چې کله روژه ماتوي، نو د غروب چې کم ټیم لیکن هغې نه 1-2-3 منټه بعد روژه ماتوي. کله کله دا بانګونو والا مخکې یا د جومات دا ګړی مخکې رستو وي، نو په دې وجه باندې چې کوم نو لا به غروب نه شوی، نور به نه پرېوتی، 1 منټ 2 پکې پاتې وي، هغه اذان راواخلي، نو په سونو خلکو روژه چې هغه بې ټیمه ماته کړي. نو په دې کې احتیاط پکار دی. په روژه کې خاص کر هغه سړی د اذان کوي چې هغه په نقشه هم پوهېږي، هغه په ګړی باندې هم پوهېږي، او احتیاطاً چې کوم نو د نقشې نه 1 منټ 2 وروستو اذان پکار دی. یا چې کوم نو که اذان وشي، نو دله 1 منټ 2 انتظار پکار دی چې روژه لیټ ماتوي. کله غروب نه دی شوی، روژه دې ماته کړه، نو بیا به هم قضا راګرځئ. او که چېرې سحر د نور دغه طلوع فجر ختلی وي، اذانونو ټیم شوی وي او خوراک څښاک ته وکړه، نو بیا به هم قضا راګرځئ. بل بعضې خلک وي هغوی باقاعده خوراک څښاک کوي او اذان کې وایي چې څو پورې اذان کېږي نو هغوی پورې خوراک کولی شي. مونږ به خپله د حرم کې به وم، هغه ټیم به طواف کو، نو اذان به شروع او خلکو به چې چا به زمزم وبس کړي، چا به نو هلته کې دا خلک وګوري، نو بس هغوی خوراک دلته هم بیا کوي. داسې چې کوم نو پنجاب کې مستقل اذان کېږي او خلک پښمنۍ کوي. مونږ د لاهور کې وو، نو باقاعده چې کوم نو اذان به کېده، هلته خو روژې نه وي هم نه، او که نه وي څوک نو اذان به کېږي او خوراک به کوي. نو که ته ډېر پوه کې چې بین هغه نه دی وایي چې دا اذان چې څوره پورې نه ختم شي، هغوی پورې خوراک کولی شي، ځان نه ولې مسله کتلې ده. نو په دې کې احتیاط پکار، ځکه دا روژه خو سړی ځان نه وي چې دا دومره 14 غنټې ته تکلیف د لوږو تږو برداشت کې، او هغه روژه دې هم ونه شي، هغې در باندې قضا هم باقي پاتې شي، نو بیا ستا د روژې نیولو فایده څه شوه؟ نو د دې د وجې نه احتیاط کوي. یو سړی وکړي د خپله ذاتي فایده ده پکې، او که بې احتیاطي وکړي د خپل ذاتي نقصان دی په دې کې. نو په دې کې احتیاط لږ پکار دی. نو الله تعالی فرمایي وکلو او خوراک کوئ، واشربو او دغه رنګې څکل کوئ، حتی یتبین لکم تر دې پورې چې ښکاره شي تاسو ته الخیط الابیض هغه سپین تار، یعنی د اسمان په لمنه کې هغه سپینوالی، من الخیط الاسود دغه تار تور نه، من الفجر د سبا نه، دا علامه د سبا ده. ثم اتموا الصیام او بیا پوره کوي تاسو روژې لره الی اللیل تر شپې پورې، یعنی در غروب شمس پورې تاسو روژه پوره کوي، چې کله غروب وشي هلې ماتوي. دا خو د
عام شپو ذکر شو چې د شپې خوراک څښاک کولی شي. الله تعالی وایي چې کله تاسو د اعتکاف په حالت کې یئ نو دا یو حکم خو باقي دی خوراک څښاک خو د شپې کولی شي ته د طلوع فجر پورې، خو ګوره خپلې بیبي سره د اعتکاف په حالت کې نشي میلاوېدی. که یو سړی داسې وي چې جومات سره جوخ کور وي بلکې جومات کړکای کور ته راغلی لکه د امام کور شي بالفرض، یا داسې کور چې جومات سره بالکل جوخ او دی چې نن قضای حاجت دپاره یا د اودس ماتې دپاره کور ته ورشي دی وایي راشه زه خو هسې د ضرورت دپاره راغلی م خپلې بیبي سره میلاو شي نو اعتکاف یې ماتېږي په دې باندې. د اعتکاف په ورځو کې د اعتکاف په شپو کې د شپې خپلې بیبي سره میلاوېدل دا جایز نه دی. ولا تباشروهن او تاسو مه یو ځای کیږئ خپلو بیبیانو سره وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کې یئ معتکف یئ فی المساجد په جوماتونو کې. تلک حدود الله دا حدود د الله تعالی دي دا پولې د الله تعالی دي. فلا تقربوها نو پس تاسو مخالفت مه کوئ دې ته. فلا تقربوها پس تاسو مه نږدې کیږئ د الله تعالی د حدودو ته په مخالفت کولو سره. کذلک یبین الله هم دغه رنګې بیانوي الله تعالی آیاته هغه خپل احکامات للناس دپاره د خلکو لعلهم یتقون دپاره دی چې دی پرهیزګاره شي. یو دا واقع دی احل لکم حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره لیلة الصیام هغه حلال کړی شوي تاسو دپاره په هغه شپې د روجې نیولو کې الرفسو یو ځای کېدل جما خپلو بیبیانو سره میلاوېدل ته مراد دي. الرفسو هغه یو ځای کېدل الی نسائکم بیبیانو خپلو سره هن لباس لکم دی ستاسو دپاره لباس دی پرده ده وانتم لباس لکم او تاسو د دی دپاره پرده یئ. علم الله عالم دی الله تعالی انکم کنتم یقینا چې تاسو یئ تختانون انفسکم چې کوتاهي به وکئ تاسو خپلو ځانونو سره. فتاب علیکم نو اسانتیا راوسته په تاسو باندې وعفا عنکم او عفو یې وکړه د تاسو نه درګذر یې معافي وکړه تاسو ته. فالآن باشروهن نو پس اوس تاسو یو ځای کېدل کوئ خپلو بیبیانو سره. وبتغو او طلب کوئ تاسو په دې کې ما هغه اولاد کتب الله چې مقرر کړی د الله تعالی لکم ستاسو دپاره. وکلو واشربو او خوراک څښاک کوئ د شپې د روژې په میاشت کې د شپې خوراک څښاک کوئ حتی یتبین لکم تر دې پورې چې ظاهر شي ستاسو دپاره الخیط الابید هغه تار تور من الخیط الاسود هغه تار سپین من الخیط الاسود د هغه تار تور نه من الفجر د سبا نه. ثم اتموا الصیام بیا تاسو روژه کوئ روژې لره الی اللیل تر شپې پورې د غروب الشمس پورې. ولا تباشروهن او تاسو مه یو ځای کیږئ خپلو بیبیانو سره وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو د اعتکاف په حالت کې یئ فی المساجد په جوماتونو کې. تلک حدود الله دا پولې د الله تعالی دی. فلا تقربوها نو پس تاسو مه نږدې کیږئ د بیبیانو ته پس تاسو مه نږدې کیږئ په مخالفت کولو سره د الله تعالی د پولو ته د الله تعالی د حدودو ته. کذلک یبین الله هم دغه رنګ بیانوي الله تعالی آیاته آیاتونه احکامات خپل للناس دپاره د خلکو لعلهم یتقون د دې دپاره چې تاسو ویریږئ.